د کوزدر تلاش پاکستان تحریک انصاف نزیاتی کارکنانو ویلي دي چې دی په خوانو منبران اسمبلی محبوب شاه او شفیع الله خان ته دوباره ووټ ورکول ته تیار نه دي. کچره پارټي دوباره ټیکټ ورکو نو دی به مخالفت کوي. په دې سلسله کې کارکنانو تلاش بازار کې د پی کې 15 عمران خان ټایګر صدر جاوید سردار بابک سردار داود په شمول نور کارکنانو احتجاجي مظاهره نه تحریک آغاز کړي او چغې وستلې دي. پی کې 15 سابق امیدواران نامنظور د بلال او سردار داود ویناوه کلی سابقه 6 او بي کې 15 شفیع الله او د محبوب شاه خلاف چې هغه کوم تحریک انصاف نظریه د غمرت ته انصاف ته پلاهي ریاست ته دوی په دغه نظریه کې بالکل ناکام شوی دي. دغه خلاف موږ باقاعده تحریک آغاز وکړو د هر ویلج کونسل په سطح باندې موږ د سره سلو ممبران واغسته او په دې سلور یون کونسل کې مو خپل نمائندگان وټاکل. ان شاء الله د تحریک په مخ کې بوزو او د دې قسم خلکو او د دې کرپشن خلاف به ان شاء الله موږ مخنیوي کوو. دوی دا ټیکټونه راوړه نو ټول ورکر به ان شاء الله د دوی خلاف شانه بشانه ودرېږي او د دوی خلاف په ووټ استعمالي. الله کو دی خلکو ټیکټونه راوړه نو د دې خلکو به ان شاء الله دا کرسي چې دا به په خوب کې هم ونی ټیکلې دي او په میډیکل کالج کې چې کمی نوکرین شوی دي باغې کې داغه نوکرین یو کس کم کړل چې نوکران شوی دي اهل پکې نشته او نه پکې میرټ شته دي. دین وړاندې تابع شوی احتجاجي غونډه ته د وینا په وخت سردار بابک جاوید بهلول شهاب خان امداد الله اعجاز خان زیاته کړې ده. ډېر د خوشحالي مقام دی او ولې زماغه جذبم بیرته را بلند کړه. زه ډېر سخت خوشاله کړم چې ګنېزل ویدلې وم او په دې ویدلې وم چې ما د دې پیګانو د دې مینګان د حالات تکاته او د دې پیسو ته مې کاته جو ولې چې دا عمران خان د نظریه او دا ویجن او دا ارسین رړم لای دا مول کړو او شکریا را نه یې شو تاسو شکریا د ټوله د کومه او بل خبر به بیا نمبر دا وکما چې زدي امپیټ او د مینې تسوال کومه بذریعه زولې وطني سما چې د دې ټیکټونو قیسونه په قلار شي او د ام پی ایس سیستم یې مو د مینې سیستم د مرکز ته لاړ شي د کینې خپل مطلب دی چې دا کم حالت غلط چې کړي دي قوم سره چې دا کم ظلم کړي تلاش ته دي سلورنیم کالم د دې خاورې د قوم دغه ځای کړي سلورنیم کالم ځای کړي دي نو خدا قوم تبا کړی د خدای دې زولې ته وګوري د مرکز ته لاړ شي په مرکز کې کینې او الله الله یادوي یا کال ولګوي تبلیغ کې لاړ شي د دې قصو قلار شي یو نوجوان نه پکار د ټیکټ پکار دی چې د قوم له سره وړي سکار وکي. موږ مطلب در چې دا نه غواړو چې موږ نه کری ونه شو یا سیمټ ونه شو یا پیپل د دې په دغه باندې موږ د جماعت اسلامي او د پیپل پارټي د نورو خلاف چې موږ د پیپ مرګري نه د ټوټي مرګري نه موږ مرګري د غټ پروجیکټ چې غټ پروجیکټ تلاش تراشي د دې تراشي نو زه یوازې د خپل پیډ نور پیغام ته هماین خان ته ما بشیر خان ته دغه ساري دغه ته ما د لیاقت ته ما ټول تسوال کوم چې به کال ولګوي یا مطلب په مرکز کې خپل ټیم تیر کوي ځکه چې د دې قوم ټیم مزای کوي دا قوم تباہ برباد کو او دا کم حالات هم چې کړی دي نو مطلب دی چې دا بیرته چې دا ګندګي پاکو نو دا مطلب چې غټ ټیم عملي او بل زبده دغه بدري خبرې مې دي جذباتي مې دي څوک زماره مرګري خپه شي نو هغه معذرت کوم او دا شارټ کټ یو بدري خبرې ډیره مهرباني اور لیول باندې کفاټې ته نقصان خو زما ذاتي سوچ دار کسې څوک منې کنه کفاټې ته نقصان نه څوک نه زم په دیر په سیاست یا د کلی په سیاست په دې مراحل ته هیڅ پیدا نقصان نه کیږي موږ تاسو محسوس کړی وي سرور کال کې د دیر په سیاست ځکه چې دا چاړای لګل او ناغه څه کړی لکه مراحل هغه څه پیدا کړی یا زموږ اخیره څه پیدا کړی نو زم کفاټې ته په نقصان رسي او کنه رسي موږ برفور مخالفت بسنګ کو په سوشل میډیا باندې وکاو زه خپل داسې مورخ جو باندې کې کم غټ ساين بورډ دی باغې به ان شاء الله د خپل خرچ باندې زه به غټ د دې بایکاټ ساين بورډ باندې فلیکسونه لګوم ان شاء الله دا مې وعده ده په هر ستن باندې په هر غټ ساين بورډ باندې چنده بورډ لګو که هر څنګه خو د په هر بازار کې په هر مین ځای باندې په ساين بورډ کې د بایکاټ د دې په مخ باندې کراس لګیدل ساين بورډ لګو ان شاء الله دا به تاسو ویني لکه مطلب دا څه دا خبره کومه چې زموږ یو څو ملګری په 2011 کې موږ د نظریه خبره کوله چې موږ کله میټینګ کوو نن چې هغه دغه میټینګونو کې موږ کیو کنه نو هغه د چر کوچر خبرې کیږي پلان کې وو هغه پلان کې چمچه وکړه پلان کې چمچه وکړه دا وروسته خبرې دي لکه زه دا خبرې څه کوم ډېر د جذبات دغه د وجنه چې ډېر وخت پس ما د خپل ملګرو د نظریه خبره اورېده چې مطلب د عمران خان یو نظریه د موږ په سوچ راغلی نو دا سوچ د پر به ان شاء الله که څوک مطلب څنګه میر صاحب خبره وکړه چې مطلب کوم ډېر طاقتور خلک ته دا هیڅ طاقتور نه دي طاقت د دې خلکو طاقت مونږ یو ورکر دی او ټکته خو بس زمون کار سره چې موږ دغه خلک کنوینس کوو خلاف د دې ځین ته دیو ناره ورته دی بیټ نه دی نظریه
میرټ انصاف د ورکر عزت دا او دا غینه بیا وروسته چې کم دی دغه دی ډیولپمنټل پروجیکټس دي نو ان شاء الله موږ به تلاش کوړ د تلاش بایپاس او شمشي خان کوړ دا ول د خلاف پټیټ استعمالو ځکه چې په سلور کال کې په صوبه وفاق کې د دیو ګورنمنت او په صوبه کې د دیو ګورنمنت دیو دا شونه ونه کړل دغه بل دیو چې کم په دغه کې ډیر موټر ویش وا یا دا کم دغه چې دا دیو په تیر الیکشن کې کم دغه کړي و په بلم اریګیشن هغه شونه به ان شاء الله د دیو خلاف پټیټ استعمالو چې لکه مطلب څومره زموږ د ملګرو زما خو ځین دی سو خیال دغه راځي اډیاس چې څومره ملګرو سره ګروپ ان شاء الله شیر کوو په فیسبوک باندې هر یو ملګری دغه نه شیر کوي کوم ملګری چې راغون شوی دی دا جنونی ورکرز دي دا د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د ویژن هغه الکان دي چې کوم د تقریبا د سلورو کارونه زمونږ ام پی ایس او ایم ان ایس کوم کارکردګي د پدې زمونږ په دې حلقه باندې پای کې اولنې زمونږ دلته خلک وایي دلته زماته یو ملګری وي چې یاره په کلاس 4 کې میرټ نه کېږي نو زه چې په کلاس 4 کې د میرټ نشي کولای نو په 17 او په 16 او 14 کې خو به سره ونه کی زمونږ اوس په دې مخ کو موده کې زمونږ د میډیکل کالج چې کوم حل تیر شوی دی کوم فساد پاغي کې شوی دی میډیا راغسته دی او دغه مافیا اوس زمونږ ته دا و چې یاره د شوکت په ترو باندې زمونږ دا شیر شوی دی د پلاني په ترو شوی دی نو لہذا کدا میرټ وینو په دې کې باندې شوکت څخه کردار ادا کړی وي نو په کې ما څخه کردار ادا کړی وي نو په کې د دې علاقې بل مشر چرته کردار ادا کړی په میرټ خبره و نه به زما ګیله و نه به بل ګیله خو مونږ چې دا کم نن راغون شوي نو دا د پی ټی آی هغه خلک دی چې د دوی سوچ دا دی چې مونږ یې سم نه غواړو چې سم کېږي په میرټ کې وشي د جماعت اسلامي دی وشي د پیپلز پارټۍ دی وشي د پی ټی آی دی وشي په میرټ دی وشي نو ډي میرټ شوی دی د 4 سالو نه زموږ په دې حلقه کې ډي میرټ شوی دی د خپل طبیعت کارونه شوي دي د ورکر چا تاسو نه کړي کمیټي نه ده جوړه شوی کوم د ویلیج په سطح چې کوم تنظیم دی هغه نه ده جوړ شوی او کوم زاړه سابقه دي داغونه تاسو نه کیږي نو موږ د خپل پارټۍ نه دا درخواست وته کوو چې آینده کوم د ایم ان ام پی ایس ټیکټ دي نو تاسو لهدا مو مرتد کوي مده د خپل پارټۍ نه دا د ټیکټونو دا تقسیم چې دا په میرټ وکي چې موږ د خپل پارټۍ سره وفادار پاتې شو زموږ ویژن دا و چې موږ د عمران خان چې کوم ویژن دی هغه زموږ ویژن دی نو لہذا د ټولو خلکو نه د میډیا په ترو باندې دا زه ورته دا سوال کوم چې عمران خان د پاکستان نه د دنیا بهترین لیډر دی داسې لیډر موږ ته نشي راتلی خو د هغه سره چې کوم د ایم پی ایز او د ایم ان ایس په شکل کې خلک دی نو زموږ په دې دیر کې چې هغه ډېر کرپټ دي هغوی خپله یو مافیا ده نو موږ لهذا موږ دا سوال کوو چې دغه خلکو نه خلاص کوي او په میرټ باندې زموږ خپل یو کینډیډیټس راکوي نو موږ ولاړې زموږ دا د عمران خان ووټ دی زموږ هغه ستړي ته هم پکې ضرورت نشته دی خو که فرض که دغه ونه شي نو په دې کې د دې عمران خان دا ووټ خرابېږي زموږ دا ذلت بېرته زموږ د جماعت اسلامي طرف ته هایجیک کېږي یا پیپلز پارټۍ طرف ته نو زما دغه سوال دی چې دا کم ایم پی ایس دی ایم پی ای دی زمونږ سابقه چې دلته کم دی د دې هم د مافیایي سره او ایم ان ایس خو داسې کس دی چې ماشاءالله زموږ په ویلیج کونسل کې هغه 4 ستنې کړي دي ما ته یو کس وی چې یاره 4 د بجلی ستنې په پوره 4 کال کې 4 ستنې کړي دي او کچاله روډ هم کړی دی نو هغه روډ یې دغه په ذاتي دغه باندې کړی دی په تعلق یې کړی کچاله یې وټی کړم په ذاتي تعلق یې کړی دی نو د میرټ بالکل نام و نشان دلته نشته زموږ چې څومره کسان راغونډ شوي دي نو دا په خفګان کې راغونډ شوي دي او زموږ په کورونو په محلو کې زموږ د میرټ باس موږ ته خلک دغه راکوي چې یاره ستا د ایم پی ایس او ایم ان ایس څه کوي نو لهذا موږ د خپلې پارټۍ د مشرانو نه عهدهدارانو نه پرویز خټک صاحب واده کړی وه چې کوم سړي سیټ وبایلو نو هغه دې په ما پسې ټیکټ له نه راځي نو زه پرویز خټک ته دا اوس وایم که پښتون نو ته اوس په دغه خپله خبره په تا په کوم حال کې چې کومه خبره کړې ستا سره پاکه خبره ولاړې اوس دله ټیکټ مو ورکوه که دله ټیکټ ورکو نو دا کم کسان چې دي مونږ په پی ټی آی کې په خپله پارټۍ په منځ کې آزاد سړی به مونږ سپورټ کوو خو مونږ دې سابقه وله ووټ نه ورکوو نو لهذا زما را څو خبرې دي دا د میډیا په ترو باندې دا ډېر غریب او عاجزه او دا ټول کلکان چې راغلي دا ټول بېروزګاره خلک ناست دلته نو په دې علاقه کې چې دا موږ غواړو چې زموږ د ایم پی ایز ایم ان ایس په میرټ راشي نو دا به ډېره ښه وي زموږ د پارټۍ سره زموږ د عمران خان چې کوم ویژن دی هغه هم بحال پاتې شي او دا ټول زمان د اخري خبرې دي
نو دا مې خواست دی چې د دې میډیا په تواسط باندې دا خبره د مشرانو ته ورسي. دلته نن د ان اس ایکس او د ټي کې 15 ورکرز راغونډ شوي کم سرکرده او نظریاتي ورکرز دي. دوی او موږ ټول مجموعي دا یو اواز دی چې یاره کم سابقه ممبرز دي د ان اس ایکس او د ټي کې 15 دوی د ورکرز سره بیتنه نه ساتلې د پارټۍ کم مینیفیسټو دا د هغې وایلیشن یې کړی دی. دا موږ مطالبه کوو د فضل حکیم صاحب نه، جناب محمود خان صاحب نه او د جناب پرویز خټک صاحب نه چې دوی له دې آینده ټیکټونه ورنه کړی شي او ټیکټ دې کم نوي د اهل کسان چې دي. نن چې موږ د کم تحریک آغاز کوو نو هغې دپاره موږ د هر ویلیج کونسل نه یو نماینده راغونډ کړی دی او د دې نه پس به موږ د خپل تحریک مخ په وړاندې بوځو. خو د دې تحریک مقصد دا دی او دغه یوه انجنډۍ ده چې سابقه چې دی هغه نامنظور. اوس د هغې دپاره موږ یو تحریک شروع کړی دی نو چې څومره هم هغه ملګري کم چې هغه د دې سابقه امیدوارن که د پی کې او که ان د دوی نه هغوی خوشحاله نه دي او د دوی کارکردګۍ باندې هغوی هم سوال اوچتوي نو هغه زموږ سره په دې تحریک کې حصه واخلئ، راشئ او زموږ هم مرسته وکړئ. په کوز در کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان تقریبا په ټولو حلقو کې تقسیم دي. پته نه لګي چې د راتلونکي الیکشن دپاره دا اختلاف د پارټۍ امیدوارانو دپاره د نقصان باعث جوړېدی شي او که نه. محمد اسرار، خیبر نیوز، تالاش، کوز در.